خلق دغه غني جنگ غني یو سړي چې انا قرض غوښته ده ولا قرض ورکو کانه مر سره ورکه داسې غوڼ نیولې اکانه سره ودا چې انا غواړم چې بیره لکه خونه ماته نو قرض ورکول به خلقو ته تاوان ښکاري نو به ناشکر کنزل به ورته کې غیبت به کې او په خپل عمل بخ پیمانه نو د ثواب په ځای باندې عذاب وشي بانا در تخیم حیله خو تاسو ډیرو له درځي کنه د خود په خرڅولو کې په بدل کې نو دا حیله زده دا جایز ده او هغه ناجایز ده څنګه څوک پیسې غواړي په دې وخت کې مې لاس خالی ده نو لاس کې د چا سیس چل به تا وګه وې لاس کې مې دې وخت کې څه نشته لاس به خالی ده دلال خیرات ملا یا الله یا جیب میں خالی دی نو جیب کے زمان سے دی دے ہوگے نو بس دا توریه بو کې نزان بچ کې خلاصې گیا ز خلق تا خلق هم په خپل د بیا کړې کارونه کو یو دوست مې دغه درې مولا ته معلوم ده نو دوم پیرشلو پنځیش تو کال زما په وهم ګمان کې دا نه راته چې دی ما سره ټګي کوي نو د یو میاشتې پنیاتې پیسې واخته نه به درې میاشتې نو د دریم کال له او زر او بسر هم نه دي که ما به ورته معاف کړی چې زه دا تاسو یو شاګرد په پټال کې یو 15,000 روپۍ راکړه هغه وخت کې 15,000 ډېر شي اوس هم ډېر ما سره سوي سمې کور ته راسم په چوټۍ کې یو دوست نه مې واخ د هفتې په میاشت هفته لس ورځې شل ورځې کال دوه کاله درې کاله او هغه به تیرا کې اوسېده بیا وروسته راته پته ولګېده چې ډېرو خلکو نه یې والي د وړه دوره یې کوله د تیرو نو هغه د خلکو نه پیسې والی نو بس یې پې اخېسته نو بیا چلو ورور یې پکې کنډکټر و نو هغه بس پرېوت غر نه نو هغه ورور یې پکې مړ شو هلکه پلار یې پې حج له ولېږه هلکه په دې پیسو حج کېږي او دغه یې پې جوړه کړه کوټه یې پې جوړه کړه مشهده یې جوړه کړه او ټوپک پې ځان سره غېږي زه یو ځل لاړم یو څه جرګه وه پیران مو د کربوغې اوسه نور بیا هلته یو ملک و هغه کلي سره هلته مې خبر وکړه وي زه سره سهار له ځم نو هغه شو زه وم او د عبدالقیم حقاني چې دا مې شاګرد و ډېر راسره او یو بل تبلیغي بزرګ و د پاړه چینار نو دا د سیواک یو کلی دی پاړه چینار سره دا هغه ځای نه پیدل روان شو پیدل لاره لاندې تاترین اوبه دي د غر په لمن کې روان او ونې دي نو زه به یو سړي مخکې نیولم د لاس نه یو وروسته څلور نیمې ګنټې مې پیدل مزل وکړ ما بدر کې خدای تا مردار کی چلته ورسېدو هلته یو کلی ما کشیري علاقه کې وې هلوړې به مې ځوړند کړی وې خو په داسې علاقو کې چې سپی هم نشي در رسېد کلي ملیانو ایو دومره خوشحاله شوې ما بېګا داسې خوب لیدل زه دې چېرې لیلاله کړه ډېر ښه ما یې داسې قصه وې ښه هغه د غر په څوکه باندې کور جوړ کړی سوال جواب یې ورته وکړی ملک ورته وی دلته دی مردارو او د قوم مخکې به دی په قبر کې کېدم تا ستا سره دوکه کړې خو ستا په مرګ کې د ده پیدا نشته او ما مې د ده وي زه دله مولوي صاحب له پیسې ورکړم تا نه به لرګي علم نو پته نه شي هغه به ته څومره بیا هغه ملک سره هم نه وي هغه پاړه چینار راسېده 15 کاله پس نو داسې خلک شاګرد به دې دوکه کوي به ته به ورسره احسان وکړې د یو ضرورت په وخت کې هغه تا سره هغه نو مه قرض چاله ورکوې مه د چاله هلی ګورې دا تجربه په ما تېر شوي دي ځکه ته اوس مې هم زما لکونه روپۍ بندې دي او په دغې دوستانه یې په قرض کې چې دا ولې زناورو ظالمانو ولې دروغ وایه
او دا سړی همیشه سپیر وي چې قرض کې څوک دوکې کوي که نه نو دا همیشه سپیر وي نو حضور پاک به د قرض نه امان غوښته وی خدای د قرض نه مې وساتې شاه ورته د قرض نه ولې امان غواړې وی قرضدار سړی خبرو کې دروغ وایي وعدو کې خلاف ورزي دا یو جرم سره نور جرمونه پیدا کیږي نو قرض ام الخبائث لکه شراب د ام الخبائث ویل شي بعض طالبان ډېر زر خوشحالېږي فلان کې کتاب علم تراکت 200 روپۍ قرض ولې چرته د کتاب نه بارم هم قرض نه الی چرته به د چیو د پاره هم قرض نه الی دا څه ضروري خبره ده شانه قرض مال قرض ډېر ګنده شي د حضور بهر دعا کې امان غوښته نو دوی په دې خوشحاله چې بس د قرض وانه نو کېږي به قرضدار چا وجلی وی نو ځان ته ساته نو حضور پاک به وی ولې وی داسې خبرې کوي دروغ وایي او چې وعده کوي خلاف ورکوي وقال محمد یوسف سمعت خلاف المعامله دی خو د حل د لغاتو عاشق دی که نه نو دی دعا کې راغی ومن فتنة المسیح الدجال د مسیح دجال نه امان غواړم خو مسیح خو د عیسی علیه السلام هم لقب دی ما المسیح ابن مریم الا رسول نو دی وایي ما د خلف ابن عامر نه ولیدلي چې مسیح او مسیح لیس بینهما فرق دواړو فرق نشته مسیح دلته خو لیکلی فرق مسیح فاعل په معنا د فاعل هم راځي نو عیسی علیه السلام ته مسیح په معنا د ماسح ویل کېده ماسح معنا چې لاس به په چاراغ کو جوړ بشو او د بل ته مسیح وی په معنا د ممسوح العین سترګې پړسه شوې ده او څوک لفظي فرق کوي چې عیسی علیه السلام ته مسیح وی او دجال ته مسیح وی د فرق لفظي کړل خو دې لوستو الفاظو نه معلومي چې لیسه بینهما فرق او شان نوشا سے وی عیسی علیه السلام ته چې مسیح وی د عربي لفظ نه دی دا اصل کې مشیح دی مشیح وی عبرانی کې مبارک ده او دجال ته چې مسیح وی په معنا د ممسوح العین الیمنا سره او خدای اشتباه پیدا کړل چې مسیح پیدا شو نو یهودیان وی دا مسیح دجال او چې مسیح دجال پیدا شي نو دته به مسیح هدایت وی نو دواړو لقب مسیح دی وعن احدهما عيسى عليه السلام والاخر الدجال عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير بن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. الان قتيبة مسلم ما د استاد صاحب نو اوریدلی چې څوک حضرت عثمان ذو النورین ته سپک ګوري یا د عیوب تلاشي کوي د دجال په فتنه کې به مبتلا کیږي په قبر کې هم دا فتنه په قبر کې مرسي دغه د حضرت عثمان نه زیات با حیا چې درې کارته جنت په جون کې ګټلې ده د حضور د وینا متخلق نظام استاد نسواریانو د خلی دا حق ستا چې دا په حق کې سپک لفظ وای دا باندې پاټې په دې شر کې مبتلا هلکه دا وره ستاره مور په بارکه کې کوی چې میخه به سروله او اسبه طالبانو سره موظفي به ورکول او خندل به دا مت برداشت کی اگر چې دا مټور ستا په مور کې وي د دینه مزیاتی نو سړی د خپل مور متعلق دا نشي برداشت کوله نو صحابه کرام چې جمدون په جمدون جنت ګټنه تاسو ته تحقیق حق انا بعضی پاټه په دې غم کې مبتلا وبعض ما يتحير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب تشهد نفس دعاء واجب نه ده کوا يتخير فحد دا ځکه وای چې په مسلم شریف کې دا حدیث د امر په صيغه نقل دی
چې سړی درود وای فلیتعوذ من اربع د سلور سيزون نه امان غواړي. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. زه خدا را قاعده کې وایم تاسو یاد کړئ چې دا را قاعده کې وایي ها ځکه مسلم شریف کې په صيغه د امر نقل فلیتعوذ من اربع کومه دعاګانې چې په حدیثو کې راغلي دي دا غي زیات اهتمام کوي. ای کې چې کوم برکات قسم ده دا چې د دنیا او د آخرت خیر حضور نه دی پرېخي چې دا غي سوالي نه کړي او د آخرت او د دنیا داسې شر او فتنه نه ده پرېخي چې دا غي نه امان نه غوست. نو په دعای معاصرو کې چې کوم جامعیت انفعیت او کمال له دا د پیرانو په دعا کې نشته. اما که دعا بس ډیر علماء را جمع کړي کتاب الاذکار د نووي حسن حسین د ابن کثیر اسیر الجزري او حضرت نبی سے مناجات مقبول کی را جمع کړي د حزب الاعظم اختصار د حزب الاعظم مولا علی قاری سے جمع کړي پای کې څه دعاګان غیر معصور او حضرت نبی سے باغینه مکررات لیکلي مناجات مقبول ځان لواله آئی کې دا ساتیا د پاره ورځې لیکلي دي کنه ورځې په شریعت کې نشته په دعاګانو ټول وایا ټول ودا ثانه د پاره لیکلي دي. مناجات مقبول کې دعاګانې معصور دي او حوالی لیکلي دي ورستی حصہ کې لیک دغه نو با امام بخاری د دې قائل دی کامر راغلی د ما غل استحباب وما يتخير من الدعاء دعاء تسوي لش. حدثنا مسلم قال مش قال بن عبد الله قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام. دعاء چاته کې چې احتمال د عجز احتمال د ضعف احتمال د عیب لري خدای پاک د دې خبرونه پاک دي. ته چاته خیر دې مال شه مطلب دا چې د شر راتو یا صحت ته خوشه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء وبين السماء والأرض أشهد أن لا إله ما ته د صدقې استنباط څه وکړه چې سلام دعا رسي نو دغم صدقه رسي وایي چې څومره یادول شي. أشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخر من الدعاء عجبه إليه فيدعو به حضور چې کومه دعا خوښي نو هغه دی وایي عجبه إليه فيدعو. احناف په هغه دعا ورته چې کوم په قرآن شریف کې راغله یا په حدیث مبارکو کې راغله او هغه اکثر دعاګانې په صيغه د جمع راغلي ځکه مسور دعاګانو کې چې کوم برکت دی دا په غیر مسورو کې نشته. او باب من لم يمسح جبهه وعنه دا بعض متعلقات بیانې که سړی د سجده په خټو کې کړي او په خاورو کې او تندې پاک نه کی تر سلام پور نو دا راغلی نه یعنی بظاهر خدا مسح د صورت ته چې په خاورو کې د سجده کړي خاورو د تندې د په خاورو لړې وي خیر ځکه دا اثر د عبادت ته اصل خو د خاورو نه منګلې. حتى قال ابو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث لا تمسح الجبهة والصلاة. امام بخاري ما د خپل استاد حميدي نه اورېدلی دی فقيه دی او د شافعي صاحب شاګرد چې هغه په دې حدیث استدلال کو که سړی په خاورو کې سجده کړي په یا په تندي سره کټکانه یا کاغذ یا سواخن خطي نو تندي دې نه پاکي دې حدیث نه معلومه ځکه وی حضور مبارک سجده وکړه په مو په خټو کې او ما چې سلام نه پس کتل لاغي په تندي مبارک د خاور نه خوا نو خاور نه ځکه چې پاک کړي نو حتی رأيت اثر الطين في جبهته لاغي په تندي مبارک ما د خټو اثر ولید. باب التسلیم حکم د تسلیم حکم بیان نه که خدای واړه امامات خصوص د السلام علیکم ته فرض وای
دی لومبي ته دویم د سنت وای او مونږ حکم مونږه واجب ورته وای ځکه ثبوت په اخبار احاد سره راغلی اخبار احاد افاده د ځوان کې نه افاده د قطع دا رکن د اثبات رکن چونکه امر قطعی دی اثبات امر قطعی ته ضرورت لري او حدیث اخبار احاد من حيث انه احاد ظنی دس حکم ذکر نک دا مسلم اسمان قال سنه تحلیل و تسلیم عدد پنس حدیث ضعیف ہے قال مثلا ام سلمہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم قال حضور بلک ساعت ناس داغه مانځنه پس چې کم نه پس په سنت لک ساعت بکې نه په مت کور ابن شعب دا بسره پارا کې ناستا فورا والله عالم زمون دا خیال دی خدای خفیږي چې ان مکتبه لکه تنفذ النساء قبل ان يدركهن من ينصرف من القوم پدې غرض بو چې خدای مخکې لاړ شي چې پلاره سړی د اعلان دی نکی نو په هر چیز کې د پردې او د ستر لحاظ کړی د شریعت کنه اپا غتلو کې احناف کله بعد شیانو کې فرق کړی دی نور علماء هم کړی دی د بنا په تفقه او په قواعد د شریعت تا ابا من يسلم حين يسلم الامام چې امام سلام وګرځي ته سلام وګرځي وكان ابن عمر يستحب اذا سلم الامام يسلم خلفه ابن عمر بداوي چې امام سلام وګرځي به رستو تاخير مخکې خو د امام سلام نشته او رستو بعض علماء دا نقل لك دعاګان درته فاتین وای رستو نو دی وینا دا قوم سلام متصل سلام د امام سره ده به عدد یې سمره ده نو مالکیان په امام یو سلام وی او په منفرد السلام علیکم ورحمت الله مخکنه بشورو کې خي طرف ته مخواره نو امام او منفرد به یو سلام ګرځي او مقتدیان بدري سلام یو طرف بل طرف یو په حمام سے دیوینا سلام په امام باندې مستقل نظر راغلی پار طرف چې هغه کې نیت وکړه با بلم یاد نو سلام سره به متصل سلام ګرځي تاخير پکې نشته او با بلم یاد السلام علی الامام وقت فرض تسلیم الصلاه دا د مالکیان رد کوي که سړی مستقل په امام سلامونو ګرځي وانه شي او د موږ په سلام کفایت وکړي نو دا ټیک ده مستقل په امام سلام نظر راغلی حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرنا محمود بن ربيع دعا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلام جهان الوaya لك تسترش کتاب العلم کې تیر شو یعنی حضور مبارک سره مو سلام ګرځولې دي پاغم مستقل سلام نه دی اچولې وسلمنا حين سلم الله پس ذکر امانځه نه پس ذکر دا وظیفه سبحان الله ورحمه دا به سنت نه پس کې کده فرض نه پس زمون په علماء کې صرف یو عالم لیکلی دی چې فرض نه پس او طریقه دا چې سنت زیاته هم دي عام علماء ابن حمام لیکي فتح القدیر کې چې پس کوم مانځنه پس سنتي ناول به سنتو کې نه به ذکر وکړي اباظ تبلیغیان فرض نه پس نه دا ناس نه راغله دا صرف ما خام کې او ما سبا په مانځ کې راغله او سبا نه پس سنت نشته او ما خام نه پس سنت سلس کرتا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دا بلس کرتا حضور پاک حکم هم کړی دا وینه هم کړی خدا ما خام ما زنه پس او زبانه او دا نور ذکرونه دا به سنت نه پس کوي ها ذکر سنت دي هم دي او بعد الصلاه راشنو بعد الصلاه کامله من فرض سنتو کی پورا منځو کې نه به کاوه نو کو دعا بعد الصلاه او که ذکر بعد الصلاه راوینو منځو کنه دیو سنت کو تابع د فرض دي کنه
نو فرض مکا سنت مکا بے ذکر کوا اللہ حضور پاک نا کم کسلا پس جو سنت تی ناغینا پس حضور زیاد ندینا استاد اس بے ہوئی اللہ دا پوچھت آواز ذکر دا حضور زمانہ کی ما اوریدل دے او لگ بے فضور ہوئے خلق تا پتہ لگی نا دا کلا نا کلا کڑی دے تعلیم دا پارا چیز دا ذکر وین ذکر سلور وارو مذاہبو کی دارا چیز ذکر او دعا فضور مکروح دا دا خب سب مسبوقی چانا با یو رکات تلی دو رکات تلی پایی با تشویش راوالے نو دا ذکر احیانا کڑی دا پارا تعلیم او شاہ دستو علماء ہوئی دا اکثر پا دا جہاد پا مقوع کی کڑی دا چی خلق راغون شی کنی ذکر پا زورا نظر آگا ذکر پا مدر آگا دا ذکر دی دا حضور زمانے تا منصوب ہے بے دا خلفاء راشدون عمل پا بے دا حضور زمانہ کی با ما پی جند پا دے خبر منز چی منز خلاش چی پا زورا با ملک ذکر مورد امان پا زورا دعا ہوئی الحمدن بے پا زورا ہوئی بے نور دعاگان ہوئی پا زورا دعاگان نظر آگا دریز رب اللہ اکبر ہوئے ہاں چی منذ کے انداز ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے دریز الاستغفار استغفر اللہ بے اللہم السلام بے کہ مختصر و سرداد الملامان لما فیت ولا موت لما منات ولا بے زی سنت اللہ اور بے زیادی ذکرنا دعاگان ہر سے رست کرے چی منہ بالکل فارغ البال شے اس بانے وعاز کول شیدیز دکھے فقیران صحابہ رانا سید الکائنات توائی چی زمون را مالدارون خو مزدنم کئی اور روجیم نسیو دا منگم کو فاغی سر اخدے احسان دا کردے چی مال و دولت مر کردے جہاد دا خلق لی گلیشی نفقی کئی نو دا خوب زمون پا جنت کی دیر مخی نو حضور ارتوی زبرتے و ذکر و خیم چی دعوائے نو تاسو با مخکش دی ذکر سر سڑکم تمناوی دا دعا دا عبادت آور تخدے لکی چیزا بے وسیع دا وجہ نپاتی بے اغیم شورو کا افدا سے خلق نو بے دیوی قربان اغیم شورو کا نو حضور پاکو خاندر وذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء دا خلق دے فضل لے دو خواغا نشم منا کورے کی تاسو مو آئے چاوی در دیری جدا چاوی در دی مجموعان در دیرش جو استاد سے ملنان و غرا توی در مجموعان در دیرش خو اولاد آئے چی در هر یون در دیرش دکا حضور علی صاحب تا خودلی دی فاطمه تا خودلی دی تا تسبیح فاطمه ہوئی سبحان اللہ بوائے الحمدللہ بوائے اللہ قسم دے چکم اسکار پا حادیث کے راغلی دی او دام وی د زرو پیرانو نه دوچتا پیران درته یو خیبل برته وی هو کوا دادا کوا په حدیثو کې جراغلی د قوایا بس هر مانځنه پس کم ذکر را یا بغیر د مانځنه پیرانو لمده په حدیثو کې کم ذکرونه دا کافی شاه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف وقال حدثنا سفيان عن ابي ايوب عن مراد جہاں با ذکر طول علماء مکروح ہوئے ہاں چاہے پر صورت دا حضور مباردان نے تو دیبان خلق رب کرده امام غزالی جی سویلی دے ذکر بعد صلاة المکتوبہ کی دا سنت رال لکنا صلاة مکتوب دا سنت تابعین مکتوبی دی کنا نوچه پس دا سنت نو کنو دا با یو مستقل سنتی لکا تحییت المسجد یا تحییت الوضوء یا صلاة الشراء دا بعد مکتوبہ نلی لکا دا مستقل اور دا چکم سنت کو دا خطول پسند مکتوبو کی دا غیر دا مکملات تی نشی سر دا مکملات و نچو کی پورا نبی دعاگان ذکر رکا اور بعد صلاة المکتوبہ کی دا داخل دی سنت خواہ فرض مندم پس سنت داغی تعبیر دی نو اول سنت هم دی که ذکر هم سنت هم نو سنت و نفارش نو بے ذکر کاؤ
به دعا کوا دا په منځ باندې کې به ته دغې نو کله به درنه پاتې شي نو دا سنت تابع د فرض دی بعد المکتوبه کې دا عملا حضور مبارک دعاګانې نه دی کړی په جمع چې لاس اوچت کړي او قوم ورسره اوچت کړي نه پس د فرضونه نه پس د سنتونه په حدیث قولی کې ترغیب د دعا راغلی بعد المکتوبه لفظ سره نو دا سنت تابع د مکتوبې دی نو چې مکتوبو کې او سنتو کې دا ټول بعد المکتوبه دی تاسو چې راځئ مانځله څه مانځله دی ماسپښین نو ماسپښین صرف څلور کوئ که نور هم ورسره کوئ ماسوتن مانځله نو صرف څلور کوئ که ویتر او سنت هم ورسره کوئ نو دا پس د مونځ نه راغلی دی نو چې مونځ نه فارغ شئ نو بیا ذکر کوئ دعاګانې کوئ چې څه کوئ هغه کوئ الله بعض ملیان مالی دی لاہور کے کراچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم دا سنو بدا سنی اوزان تدی متبع حدیث کو یوم محدثین انکا دا حیات راغلے استدلال پا حدیث قولی کا وی اپا سنتو تا مشاغل فرضو کے سنتو کے خدم ازی بے دعا کا نو پس آغا ذکر چکم مسنون دی آغایم نہیں کڑے نا اللہ اکبر وی نا استغفر اللہ اللہ سنو سر لیکن دا شکل دمتا کیا خودل دی باندې شان ورشاہ سے برت کئی انور شاہ سے بی فیض الباری کی چه بعد خلق دا فرض نا پس دعا تا سنت پوئی او دا سنت نا پس دعا تا بدعات پوئی ویدا خواجی بخور دا پس دا سنت نا دعا پا جمع راغلی دا پس دا فرض نا ندر راغلی برات نا دا حید دا جمع سنت نا پس دو دل راغلی یو دا استسقا منز کے حضور اللہ سنو چت کرو ټول قوم ورسره اوچت کړه او راشد الله باب یو حضور پاک ابن سلیم کرتلو دا ای دعوت غرمه کې موږ د نفلغي ورپسې ودرېده یتیم او نس ورپسې ودرېدل او ابن سلیم رسته ودرېد به د پس وی قربان دی بچمړي ته مې دعا وکړه الله سنه اوچت کړه وی د دنیا او د آخرت خیر دا څه پرې نه خو د چې زمازوی ته دعا کې یاد نه خدای عمر کې برکت واچ مال کې برکت واچ اولاد کې برکت واچ د شپږنی مشلو نه زیات اولاد او باغ کې به دغه کشمالو غیبه د مشک بوی کو او باغ به بدل مې کو عمر رسول کارونه زیات دعا خدای قبول کړه په دې دوه وختو کې حضور مبارک دعا کړل او چرته د فرض نه پس اجتماعي دعا نه مسله په دې کې ده ځان له دعا خو چار وخت کې کړه فرض نه پس کې تو سنت نه پس کې او چې کوم فرض نه پس سنتي نو سنتو کا به دعا وکړه که په حدیث قولی دلیل نشي او که عملی یادین او عملی د فرض نه پس نه راغله کراغله د ځان له ذکر په شکل راغله ځان له دعا راغله دا خلک حلقې د ذکر کوي کنه حلقه د ذکر نه راغله چې یو سړی په زور وای لا اله الا الله بل لا اله الا الله دا نه راغله ذکر راغله د حلقه خو لکه مونږ چې ناس هر سړی خپل ځان سره ذکر کوي او چې یو ورته لګي یا کان ټکای او نور مر سره وای دا په حدیث کې نه راغله نه ذکر پکار دی چې سید الکائنات او صحابه کرامو نه نقلیقا د محمدین ګلبدین دی رانشاه مستعرشاه کنر مولا لغمان مولا خپل کار کوي لا چا تقلید نشو کولی صحابه کرام کوي اولئک خیرة خلق الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة رسول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد دا دعا یادی دا جمع دعا خو هر وخت دا خو یو څه واقعي اوس لکه مونږه راځي چې دعا وکړو د باران څخه خدای وغواړي نو د ځان نه د جمع دعا وغواړه مسله خو دا کې نه مسله خو دا چې د هر جمع نه پس په طریقه د مداومت او التزام سره لاسونه اوچت کې قوم در سره اوچت کې دا د حضور پاک نه دی راغلی او نور په اجتماعي دعا غواړه یو مشکل دی در باندې راشي راځي چې په جمع دعا وکړو هغه کې شک شو بنش خدای اجتماعي دعاګانې د داسې حادثاتو د پاره راځي یو اجتماعي لکه استسقا کې چې حضور مونږ وکړو
ناغم لاسونه اوچت کړ ټول قوم مرسره اوچت او د جمعې په خطبه کې استسقا وکړه لاسونه اوچت کړ ټول قوم مرسره اوچت نو اجتماعي دعاګانې غوړه دي خو یو د منحسه ګرځول او دا به سنت چې دا نشته استدلال په حدیث قولی کوي نو قولی هغه دواړو ته شامل دی فرض او سنت دواړه ما ته ځکه وایي چې دا مونږ چې کوو استدلال په حدیث قولی کوو نو سنت نه پسې کوو ځکه سنت مکملات د فرض وي نو پس د مونږ نه ته به دعا وکړه دا بعد الصلاة المکتوبه کې داخل دی چې ته په دعا کې دغه شي خو سنت به نه پاتې شي او حضور مبارک السنت متصل کړی دی ډېر ساعت د فرض نه پس نه دي ساعت دا ورته وکړئ فرض چې به وکړه مختصر به وي بیا ورته کور ته سنت به کور اوس موږ عام خلکو ته د سنت د کور نه وایو د دوو وجو نه یو خدا چې زمانه حالات بدل دي نه هغه شوق او محبت سره لکه هغوی کې چې پاتې به او هغوی به کور او دس به هم کو بیا مطلب زمونږ اودسونه خو جومات کې دویم دا چې مشابهت د اهل غذا ورسره راځي شیعګان سنت نه کوي نو هغوی سره مشابهت ښه نه دی نو سنت اوس موږ دا چاته نه وایو چې کور کوه کنې کور ثواب د جومات نه زیات غوره دی حضور ترغیب هم ورکړی دی په کور کې خو اوس موږ چاته ترغیب نه ورکوو ځکه چې پاتې به یې او د شیعګانو سره به مشابهت راشي نو چې سنت په جومات کې دي نو سنت چې وکړي ښه ده مازې هر څه نه پاره چې بیا دعاګانې کوي دا ټول په بعد صلوات المکتوبه کې شامل دی دو مذهبونو کې د جمع دعاګانې کوي احناف کوي نور الإيضاح وګوره د هغې شرح مراحل الفلاح او شوافی کې نووي وګوره کتاب الجنائز کې مسلم شریف کې هغې پس د سنت نه په جمع دعا کوي پس د فرض نه ما لیدلي د شام کې فرضو کې مختصره دعا وکړي به سنتو کې به یو د دعا کوي په جمع امام مقام او دو مذهبونو والا نه کوي مالکیان نه کوي حنابله نه کوي حنابله نه پس فرض نه کوي نه پس فرض نه پس ناستې ذکر کوي به که سنت وکړو کو نه که پروا نه لري او پاکستان کې غیر مقلدین اوس د هغې ځان نږدې ګڼي ته به بل سوال نه کوې یعنې زه خو به دام درکړم خو بیا به راته سوال کوي فیقول دې به وایي لا وعزتک لا اسألک غیر ذلک یو بزرګ وي خدای پاک هم خوش طبیعت کړي درته کنې ورکوي خو به دا ټول او په مزه مزه ورکوي چې د خدای د نعمتونو احساس خدایه زه نور څه نه غواړم ویؤتي ربه ما شاء من عهد ومیثاق خدای سره به عهد او میثاق وکړي فیقدمه الی باب الجنه د جنت دروازې ته به یې راورسوي مخامخ به ورته ونښکاري بنګلې به ورته ښکاري دا درز دز به ویني ملا بادر او ملا کنړ او ملا لغمان به پکې مزې کړي فاذا بلغ بابها چې جنت دروازې ته ورسي فراز حربها او د جنت تر او تازګي ویني وما فيها من النضر السرور او د هغې رونق او خوشحالي ویني فیسکت ما شاء الله ان یسکت دی به ډېر ساعت چپي فیقول یا رب ادخلنا الجنه خدای دغې اونې ته مې ورسېدا مخامخ چې ښکاري فیقول الله عز وجل خدای به ورته وي بیا حقه یا ابن آدم مړ شي ابن آدم ما ادرکه څنګه بې وفای الیس قد اعطیت العهد والمیثاق تا ما له عهد او میثاق نو راکړې الله تسأل غیر الذي اوتیت چې زه به نه غواړم علاوه د هغه شي نه چې تعالی درکړې شو فیقول یا رب لا تجدني اشقى خلقک خدای ما سپېره مه ګرځوه فیضحکو خدای پاک به ورسره وخاندي په خپل شان لایقه سره فیضحک الله من خدای به ورسره وخاندي او ورته وایي ښځه جنت ته لاړ شي چې لاړ شي ثم يذهب له في الجنه بیا خو نور څه سوال تعجب نشته فیقول تمنا خدای پاک ورته وایي غواړه اوس څه غواړې فیتمنا غواړي به
حتی ایدن خطا عمریتهو چه دو سوالون خطا دی بوی بلاله خدا راکی داراکی نو چې دا یاش خدای ورته یادوي اوس دا وغواړه خدای پاک ورته وي زد من کذا و کذا دا وغواړه اقبل یذکره ربه خدای ورته یادوي حتی اذا انتهت به الامانی چې د خواهشات او ارزوګانې پوره شي قال الله خدای پاک ورته وي لکذلک ومثله معه دا چې تاسو مرو مستل دمرو ورسره نور ابو هريره دا حدیث بیانو ابو سعید خدری ناستو نو ټول دې صحیح وي په اخر کې ما دوري دلې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل لکذلک وعشرة امثاله استعدام شو لچندنو ابو هريره ما تقول لكذلك ومثله ما هو یاد دے ابو سعید وی ما د حضور پاک نا اور عشرة امثاله اور شیء چې دواره سیوی قرن بذل وعده دا لك مثله راغه بیرست وعده عشرة امثاله راغه ذکر خریزی عادت په فرق عام کی کوي او کمه نه کوي دا ټول حدیث د پاره د فضیلت د سجود ذکر انا یبدی مټه بکولو ساتي په سجده کې ځي ته زمرا کولو چې لاندې طرفونه به سپین ښکارا طرفونه راغی سپینو او دا حالت د احرام کې غالبا بل دا چې کمی سنا وخت لګو اکثر به صادر ځان نه راټاو کړو نو شړې چې صادر راټاو کړی نو به طرفونه ښکار الله قبله ته به مخراړه ده خو دا خو یو د قبله په حیثیت مخکې ذکر شو دلته یو د آداب صلات او د وصف د صلات په حیثیت ذکر کوي چې د ګوتو په براماته قبله ته تاسو انا چې لاس تاسو رفع الیدین کوي کنه لاس داسې کوي چې ګوتې قبله ته مایل داسې مکوي نو داسې کوي داسې چې ګوتو طرف قبله ته نو د خپل ګوتې هم قبله ته سلام ماته انا چې نه دې ده خو نزور بور کې چې په مایل شي انا ان وو اړاندامر کې خودل فرض نه وي تعریف د سجده کې چې کم راځي نه غفران دي سجده څه وایي وضع بعض الوجه ما احدى رجليه من غیر سخريه صحیح صد مخ کې خودل سره د یو حصې د خپینا نه د ټوکو په شکل نو مخ کې خدا په نن دي داسې باندې او کونډه نه بغیر کیږي نه وضع بعض الوجه ما احدى رجليه من غیر سخريه دا سجده د نورو کې خودل اندامونو څو علماء واجب وي د وړو څو کوئی سنت انا دا چې د وړو کې خودل واجب دي ځکه حضور تعبیر ته په امر سره کړل امر دا چې وړو اندامونو دا پوز او تندې په یو اندام مثال او دا د کومې د وخت انا دا کم اندامونه دا راي بیان دي الجبهه والیدین والركبتین والرجلین دا مستقل یادی په پوز د سجده کول دا د امام ابو حنیفه قول ته اشاره او کې چې اختصار په انفو کو یا اختصار په جبهه کو نو فرض ادا کیږي او خلاف سنت خو صاحبین میں اختصار په جبهه جائز دی اختصار په انفو نه کیږي ځکه انفو کې طرح نه راځي چې به اختیار سجده کې پوزه کوي د امام ابو حنیفه قول اختیار کړی چې اختصار په انفو باندې جائز انا نو باب السجود علی النعم هغه قول فقره صاحبین د مخالف شام ټول بخا مخاج دی که خطه وینم شام لچې باغ تلار شو التبرات حدیث بیان کې ویلې راخله انا بیان داره پښلم د صبح خطبه لستل په یوشتمه نه پښلم ولستل وې کو څوک غشپه غواړي نو هغه پاینده او اشاره وکړه نو د یوشتمه نه پس یوشتمه شپنن درې معاشره شروع الله چې بدل راځي په یوشتمه خطبه لستل یوشتمه اخذ عشره ثانیه سره به نه لګي عشره ثانیه سره دا پښلم نه او یوشتمه عشره ثالثه شروع انا وی بعد سبانا پس وتل خو ما خام و سبانا پس په بسترې مسترې کوړ ته ولېګلې
نو حضور وته کې چا کور ته لېږلي بسترې دې واپس کړي دوی تللی نو الله بولی دو چې پاغش پزو سجده کوم په خاطو کې نو دې ویلو وای په دا وخت اسنو جمعه شت د حجر اللخت وي دا وخت اسمان کې اسنو نو د شپې ورياض رااله قضا ورياض او د شپې باران شو نو چې ساره مسکو نو اثر د خټو بو دا په مخ مبارک کې سرګند جمعه کې وبو راغله دا په یوشتمه شپه ها یوشتمه شپه هغه درې مې عشرې نه حساب شو او ما وخت سیاب شد سیابو کې مسله تیر شو یعنی دا اهتمام د سی تب جامع پزان پر اکلک تړې خو سبا د دیو نه بس سجده او رکوع کې فرق نه راوړي ومن ضم إليه ضمه إلى الله پټه او چې په سجده او پر رکوع کې د فرق نه رانشي مهما امکانه چې ویلو نو ویختبه نه منا کې ذکر یو اشتغال بالعباس ده دیم دا چې دا ویختم خدای ته سجده کوي نو پرېږده چې سجده سنې دې پرېښي نو ویخته که پروزي په ځمکه نو خیر الله نه به جامع منا کې نه به ویخته منا کې مانده حکم دې بار خیر ده خو یعملو به په قرآن به عمل کو قرآن کې کوم دی راغلی دی پیدا جا رسول الله کې راغلی دی الله پس تفاتې د مکې نه ده په هر رکوع په سجده کې رب اغفر لی وي ځکه خدای وایي دا جا رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يتأول القرآن يعمل به الله کې به خامخا کېنه چاہے ته جلسه وي د فقهاو چې نمونه ولې خېدي قومه او جلسه نو معلومیږي دا چې صحیحت لري کنه څه وده لري حرکت ته خو جلسه او قومه نه وای چې دا لاړ شي دا خو جلسه نه شو نه لږ بکینې چې هر اندام خپل ځای ته ورسي او حرکت بند شي ما ورته وایي هغه اذکار وایه چې کوم د حضور پاک نه نقل نو سجده او رکوع به هم برابر کېږي قوم تو پخپل کاغی نزده که قوم پخپل آوائی اللہ بدا سے کار کو چیز سوکی نکی اما سکارو دے با جلسے استراحت کولا نو چوئی چا نکو اما ادما دا عمل نادر اللہ دو حضور مبارک دا بدانت پا زمانہ کی لیدلو نما قشان نقل کرے اللہ اور رابعہ کی ذکر شک کئی چې ثالثه به ختم شو رابعه به شروع کېده دغه وخت کې به جلسه نو کله ته تعبیر په ثالثه سره کوي کله په رابعه سره الله صاحب وایي انس صاحب وایي زه کمې نه کوم په دې کې چې د حضور مونځ تاسو ته وښیم او درکم ثابت وایي شاګرد نه چې انس صاحب به داسې کار کوو چې عام خلک یې نه کوي ده به کله د رکوع نه سر اوچت کړو نو ولاړ به خلقو به جوړیر شو دی ریدل فعده کې راځي چې ناشنا عملی یعنی کله نه کلی چې سړی همیشه کوي هغې ته خو نسیه نه وایي او بین سجدتین کې به ناستو چې چا به جوړیر شو دی دا کې به لاسونو کې افتراش نه کوي داسې به نه کوي دا وضع د حیواناتو ده لاسونه به دې ولاړې او دا شکل د سجدې د لاس دی د جلسې استراحت دی قایله دی دا امام مالک سے برے خوخا کرده باو من استوا قاعدا فی وتر من صلاتی ثم نهلا ما ارتوی دی که دا بدی دا چه تکبیرات بسم روه که تکبیر دی پاسیدو کی نوے نو دا انتخال دا بغیر تکبیرات او که تکبیر دمرو بودی دمرو بسو کوئی کاری او مولا بادر دمرو بدسالا چه دا سر پاسی او کینی پا مزاو بیرستو پاسی واللہ اکبر ورسر طول یوه او کوي نو تکبیرات کی زیاتی کیږي او باندې کې څو تکبیر لري دوی په څلور وکړه دا حضور مبارک کړه د مالک ابن حویرث نه نقل کی خود شل ود صحبت کړه او په اخر عمر د مصطفی کې راغلو یو کال له وفات تمخ ځکه عام صحابه دا نه نقل کوي دین نقل کوي عمل په هغه طریقه پکار دي چې کوم عام صحابه نقل کوي د حضور پاک شام چې څوک دا یا در جلسه استراحت کوي کنه په لاس پاسي بیا او چې څوک نه کوي نو علا صدور القدمین پاسي دا څنګه په نخ پاسي لاسونه په کندوي خي
وائل ابن حجر حدیثو په ترمذی کې منګوي کان ينحز على صدور قدميه اول ته لیکلي وعليه العمل عند اهل العلم سم الله سلام او چې ورکیو قوم د امامتي ورکولا او قوم ولا به سکړو کمیسه سبه سترګاندې دل دا کو نه حساب وناته یوارو ان استخارهکم شاو نام کې الله اکبر وې په اتفاق د امت انا علی سے باہر خفض رفع کې الله اکبر وې عثمان سے نه خفض کې عمران ابن حسین چې منځ کوي دقه منځ حضور پاک انا مشپره دا باندې وسی بنیاد جمع د امام شری طرف ته زبال تزم نو شیخ دا رسول سبق ومني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب سنة الجلوس في التشهد وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة باب دې په بیان د طریقې د ناستې په تشهد کې ام الدرداء رضی الله عنها دې به ناسته کوله لکه د سړي په شان او وفقیها فقاهت صفت مدح شو فقیها و ذکر داکمو دو مسئلو ته اشاره کوي په دې باب اول په هيئت د جلوس کې یو اختلاف د فقهاو تفاوت او دویم دې ته چې د خدای مون په شان د سړی دی او کنه رمبه مسله کې پناسته کې د فقهاو کرام سلور مسله کوي امام مالک سے تورک وی مطلقاً پی بدوارا ماتے کی کناٹے و پزمکاو لگے نخپی بخی طرف تراو باس امام ابو حنیفہ افتراش وی مطلقاً امام شافعی سے وی پکا مقیدہ کی چی سلامی اگے کی بتورک کے او چې کومه قاعده کې سلام نی نه افتراش پکې خپل ماته کې پاره وکینه لکه مونږ چې کړو امام احمد صاحب په هر هغه قاعده کې به تورک چې مونږ کې دوه قاعده وي نو دې قاعده کې به تورک کې رومبه کې به افتراش د دوه فرق پدې کې چې دا سبا په مانځ کې امام احمد صاحب تورک نه وای افتراش وای او شافعي صاحب تورک وای یا د جمعې په مونځ کې شافعي صاحب تورک وای او احمد صاحب تورک نه وای دا ټول صورتونه راغلي د حضور پاک عملا خدا به الله راشي چې سنت څه طویل شوی دی د ابن عمر حدیث دا روان دی چې سنت ناسته دا چې افتراشو کې کینې په او قیخ په بلته قیخ په ودره دا د درول ذکر په نسائی په روایت کې راغلی احناف وای عملا ټول راغلی دی خو سنت دې طویل شوی دی شافعی صاحب و احمد صاحب دا دے فرق بنا پسرا نو شافعی صاحب رستے قیدہ چونکہ اگدائی آئے کی درود شریفی او ذکرونه ہی پاکی نو دا طول دا جلوس تقاضا دا تخفیف کئی نو تورک کے لگ تخفیف تھی او احمد صاحب تورک و افتراش کے فرق دا دو قیدو دا پارا دے نو چی کمز کے دو قیدی نو تورک و افتراش پوکے او چی یو قیدی نو فرق تاجت نشتا و یو قیدہ نو امام احمد صاحب فاغا موز کی چی دا دو رکاتو وی منگ سر موافق تھی
او چې د څلور رکعات وي نه د شافعي صاحب سره موافق دی. دا یو مسله. امام بخاری د کلام نه معلومیږي د دواړه قسمه حدیث نقل کړی دی، خو باب کې څه اختیار ته اشاره نه ده کړې. دی خو اکثر باب کې اشاره وکړي اختیار دی یو جانب، نو باب کې دواړه حدیث ذکر کړی دی، نو فرق دغه تاسو ته پرېښی دی چې د امر مجتهدن فی دی، چا علماو له یو جانب له ترجیح ورکړی دی چا بل. دویمه مسله چې دی ورته اشاره کوي ادا چې د ښځې په منځ کې او د سړي کې فرق شته که نه، نو دی وایي نشته. ما ورته وی چې دی کوم جانب خوښ کړي د هغې دپاره قول نقل کړي. ام الدرداء بیبي صحابیه ده، دا دی به د سړي په شانتې ناسته کوله، نو فرق نشته ورکې. شوافع عام فرق نه کوي، احناف فرق کوي. دی چې دا یوه بیبي نقل کوي نه معلومه دا شه چې عام عمل دا نو. مونږ وایو تاسو قواعدو د شریعت ته وګورئ او ټولو مجموعان شریعت باندې نظر وکړئ. د ښځې په منځ کې شریعت د سړي سره فرق کړی، په ښځو باندې جمع نشته، په سړي جمع شته. دا ولې جمع ته پرې راتلل نشته. حضور پاک کور کې مونځ غوره کړی د ښځې په نسبت د سړي. سړی به کور نه کوي او ښځه به کور کوي، او بیا د کور مونځ نه کوټه غوره کړې ده او کوټې نه کوټاڼۍ غوره کړې ده. کوټاڼۍ بله کوټۍ په کوټه کې دننه کوټه دی پنجاب کې بعضو کلو کې نو داسې المارۍ لګېدلي دوه، یو المارۍ په رښتیا المارۍ، بله المارۍ وري د بلې کوټې دپاره دننه پکې بله کوټۍ دا پټه ساتي. نو قیمتي شیان په هغې کې نو عربۍ کې هغې ته مخدع وایي. نو حضور پاک کوئی کور کی مونږ غوره دی، د کور په نسبت کې بیت کې غوره دی، د بیت په نسبت کې مخدع کې غوره دی. او ما کان استر فهو افضل، چې څومره پردی پکې د ښځو په منځ کې نو هغه غوره. شریعت د صفونو کې دا فرق کړی، لومبی صف د ښځو ته غوره نه دی ویلی او وروستي ته یې غوره ویلی. نو معلوم په خپله حنابله وایي رفع الیدین به سړي کوي، ښځې به نه کوي، ځکه چې ښځې دی ما الله سوچتوي خو سینه به یې ښکاري. د دې وجې نه احناف وایي تورک هم راغلی دی، افتراش هم راغلی دی. نو د ښځو جانب کې مونږ د تورک احادیثو له ترجیح ورکړه، ځکه هغې کې استر صورت ته پټ دی چې تورک یې کړي په کناټي ناستی نو سینه به یې شاته تلي داسې به ناستی، او چې افتراش وکړي نو سینه به یې بخاروځي نو بیا به یې پردګي راځي. دې وجه نه احناف فرق کوي. لاسونه هم دې ځای پورې وایي او لاسونه هم په سینه وایي، ځکه دا ټول په احادیثو کې راغلی دی. نو د ښځې په مسله کې هغه صورت اختیار کړی شوی دی چې هغې کې زیاته پرده ده، او دا د فقهاو کار چې هغې په دې پوهېږي. باب سنت الجلوس فی التشهد، ناستا طریقه دا ناست په تشهد کې دې کې سونوي. وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاة جلسة الرجل. ام الدرداء دو یو صحابیه ده او بل تابعیه ده. دې کې مختلف چې دا تابعیه ده که صحابیه یاده، که تابعیه د هغې عمل خو حجت نه ده، او که صحابیه نو یو صحابیه ده نور عمل دا نه ذکر کی. تجلس فی صلاة جلسة الرجل، دا بکې ناسته په مانځه کې لکه د سړي په شان. وکانت فقیهة او وفقیها، نو فقه صفت مدح ده، ظاهریت صفت مدح نه ده، او تفقه صفت مدح. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن رحمه دې ته ګوره انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عبد الله وی ما بخپل پلان لیدو یتربع فی الصلاة، فمانځه کې به په پرلتو کې ناست.
اذا جلس ففعلته معك وانا يومئذ حديث السن لما عمر لغو فنهاني عبد الله بن عمر بلا راتي بچی دا سمکینا وقال انما سنت الصلاة سنت دا صلاة یوسیس دا سنت وی خو حکم دا مرفوعی خواہ سنت دا صلاة دادی ان تنصب رجلک اليمنى چه خیخ پا بودره و تسن اليسرى و دسا بماتا کی اپنے سائی کی دادی و سر و تجلس علیها فاغیب کینی فقلت انک تفعل ذلك قربان دا تچی پا پرلتو کینی فقال ان رجلائی لا تحملانی سما پیمانش برداشت کولے انو امخ کے چم یو واقعہ ذکر ہو چی دبلا سن مخ کی خودن نمان تیدا رسو جنو عذر یو نو پا عذر عمل تا سنت نوے او دلتے پا خپلا بیخو تربون سنت کے دی چارا غرزلو یهودیان دا پا بخاری کی بدل راشی نکو لاسو نیمخ کی اڑل خوخپو کی تکلیفو نو سنت دغه عمل طویل شدا چې کوم منګه کوي افتراش او نور فراغلی دي د حضور پاک نه عملا او حضور مبارک توسعا بدا کول چې امت ټول صورتونه آسان شي انتنا يحنو مكان قال صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن اول حلال محمد دا حدیث ته چې په ترمذی کې ما ته ما ته دا په بخاری کې مرادی خو هغه کې نه را فلیه دین شته نه ان جلسه استراحت دا حديث سيد قال وانت ليس عن يزيد بن ابي حميد ويزيد بن محمد بن عمرو بن حلال انت عبد الحميد بن جعفر رواية هذا محمد بن عمرو بن حلال رواية انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي ايك وفيهم ابو قتادة او 10 صحابون ذيك يا غني وذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه لا سنة بوقوب ورسو واذا ركع كان يديه من نكبتيه شو ركوب يقول لا سنة بكندوكي خوضا ثم حصر ظهرهم لا به ما تكره قول بنوع اوار بك واذا رفع راسه استوى حتى يرد كل فقار مكانه او بدرد او هر اندام به خپل ځای ته ورسي د دې وجنو چې بعض غیر مقلدین ابن بعض هم داسې کو چې رکوع نه پس ویلا سونه داسې کې خو او بعض غیر مقلدین لا سونه داسې نیولي الکه حدیث کې خدا راځي چې رکوع نه پس استوى نه بودره حتى يعود كل فقار مكانه هر اډو کې بخپل ځای ته ورسي بخپل ځای ته راشي لا سونه براسي ځوان چې داسې خوار ځای ته ورسي نو غیر مقلدین بعض لا سونه داسې نیولي او بن بعض هم په عربو کې داسې هغه دا عرب چې کنه خپل ظاهریت دي عربي خپل جمع بچوي دا وی شیخ امام لار زمون دا ویلی بن باز بے یاد مانا بخندارا دا غادیس پستر گوڑن دو خطر والا کتا ستا امام معصوم رحمت اللہ علیہ مجھوڑا ہے بس اب لار داوم ویلی دلویش نو تقلید دا خلق ملکی او پڑون تقلید کی درندو پا تقلید کے مبتلے اما خلطو پکی دیر حتى يرد كل فقار مكانه واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى داغ افتراش ده چې په ګسخ په بکینه فاذا جلس في الركعتين دې کې فرق تقیدتين راغی خدا عملی عمل له او مخکې سنت څه ته ویل شو سنت الجلوس ایک فرق خیدی اولاو لتانی خونه کده ابن عمر پا حدیث عملا دیکھ فرق ما توی حضور پاک نراغلی دا ٹھوڑ خو سنت دیتا ندی ویلی شوی سنت ہمیشہ دغا دی چی افتراشی کرد کلنا کل داسی کرد قدم رجله اليسرى ونصب اليسرى وقعد على مخرته سمع الله شديد من
او باب من لم ير التشهد الاول واجبا چړم به تشهد تسو واجب نه وي زمون پنځ تشهد واجب دی او دا قاعده واجب ده نو کله واجب نمرات فرض یې نو زمون د مسلک نه خلاف نه ده او که واجب نمرات زمون واجب اصطلاحي چې واجب نه ده نو دلیل یې صحیح نه ده ځکه دلیل دا وایي چې حضور قاعده ته واپس نشو نو دا همغه وایي چې قاعده ولانه سره چت شو به واپس کېدل نشته خودی واجب په معنا د فرض والی ځکه د اصطلاح د واجب جدا د ذی په مسلک کې نشته اما لم ير التشهد الاول واجبا فرضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع نما ذلك واجبنا فرض نو ټیک ته زمونږم دا مسلک اګه واجبنا زمونږ اصطلاح نو دلیل زمون موافق نه ځکه زمونږ مسلک دا چې واجبنا لاړ بس لا دا راکه په سجده سهوا کاوه إذن عمل إيمان قال ما شاء ابن الزوري قال سيدنا عبد الرحمن ومحمد المعلم قال ما تم ولا ربيع بن الحارث أن عبد الله بن محيان قال هو رجل من أرض شنوعة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقاموا في ركعتين الضيان ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره جالس فسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم دا به رست وو سجده سهوا کی خود دیوی چې حضور به قاعده پرې هو سهوان نو سجده سهوا وکړه دا خو زموږ مسله کوم دی کړم به قاعده پاتې شنو صبر کړه دا ارق به سجده تسهوا او باب التشهد فی الاولى تشهد التحیات پړم به قاعده کی صلى بنا رسول الله من الظهر فقام عليه جلوسا فلما كان في اخر الصلاه سجد السجدتين وجالس او باب التشهد في الاخره تشهد مراد التقليدي دا تحيات نه دي التحيات پکې سنت وي ان سلام نعم قال سلام مسلم قال عبد الله قلنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال دا غیجه بچون کې عربي وانه په خپل عربی پیدا نو سید الکائنات وای دا سمونه چې السلام علی الله ذکر سلام علی الله معنا ته دې محفوظ اوسېږي ته دې سالم پاتې شې د عیوبنا نو خدای پاک ته خدای ته د دعا ضرورت ان الله هو السلام خدای خو سالم دی د عیوبنا او هغه ورکون کې د سلامتیا د مخلوق ته نو خدای پاک تاسو د مخلوق د طرفه سلام نشي ویلې فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض السلام علی عباد الله الصالحین و ټول بندگانو ته شامل شي ورته ارتضی او مسله هم ذکر اجتهاد د معنا هر مولا بادر مجتهد چې صدقه لاس چې تاوه کنه وی خدای د دې ثواب ټول امت ته ورسه د خدای دربار خدای نو حضور پاک وی چې دا دی وی السلام علی عباد الله الصالحین نو ټول بندگانو ته ورسه نو دا شان صدقه کې ټول امت یاد آوي مور پلار رشتہ داران ټول امت خدای پاک رسي لکه سلام چې رسي نو سلام یو صدقه قولی شو دا بل صدقه بدنی شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان باب الدعاء قبل السلام دعاء قبل السلام یعنی دا من د مانځ کې چې موږ ربنا اتنا دا غي حکم دی ذهب الإمام قال هنا شيء من الزوري قال هنا عروة بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والمفتن الممات اللهم إني أعوذ بك من المعصية دا تعوان نموساته أو دا قرض كيدو قرض داري كيدو نموساته يو سړی ورته قربان
ته د تاواني کېدو د قرض کېدو نه ډېر امان غواړي. دا ولې؟ فقال ان رجل اذا غرم، سړی چې تاواني شي قرضدار شي نو حدث فکذب، نو دې خبرې کوي دروغ وایي. تعالی به ساله درکم او فلان کې سره مې دې بس ټیک واذا وعد اخلف، او چې وعده وکړي خلاف ورزي کوي نو د یو څیز د وجه نه دې په ډېرو ګناهونو کې مبتلا کېږي. نو امان ته غواړي، مه قرض چاله ورکوې، مه قرض چاله هلې. قرض خو ډېر لوی ثواب دی، ځکه ثواب یې دومره دی چې احادیثو نه معلومېږي چې سړی چاله قرض ورکړي که نه نو روزانه د ده په نیکۍ کې د قمره صدقه لیکلي کېږي، او چې د هغه وخت نه ورته رستو کي نو دوچند ورته لیکلي کېږي. زمان یعنې